علیکم نئی ویډیو سره تاسو خلکلی به یو امید لرم چې تاسو ټول به روجو خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به وئ پېښور کیسهخوانۍ کې جومات کې جمعې جمعه کې چې کومه دماکه شوې وه هغه دماکه کوونکي راښکاره شول. دوستانو د دماکه کوونکي ټول شناخت وشورو. د یو نوم عبدالله دی او د بل نوم حسن دی او دریم کس تر اوسه پورې لا نه دی نیول شوی او نه د هغه شناخت شوی دی. دوستانو عبدالله په خپله خودکش کړی دی او حسن تښتېدلی دی. دوستانو د دوی د شناخت څنګه وشو ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلوماتو نه ځان خبر کړئ. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تړئ نشان ورڅخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. پېښور کیسهخوانۍ کې جومات کې چې کومه دماکه شوې وه هغه دماکه کې تازه خبر رامخې ته شو. هغه دماکه کوونکي راښکاره شول. دماکه کوونکي تصویران په سوشل میډیا باندې وایرل شول. ښکاري چې دماکه کوونکي په چینچۍ کې راغلي او بیا کوم کس چې جیکټ اچولی و د هغه نوم عبدالله و. عبدالله په خپله باندې خودکش کړی دی او جومات کې دننه خپل ځان الوزولی دی او ډېر زیات خلک یې ځان سره شهیدان کړي دي. دوستانو حسن شاه چې دی هغه په سعودي کې وخت هم تېر کړی دی. دغه پاسپورټ هم په سعودي کې ساز کړی دی او بیا چې کله د سعودي نه مسافرۍ نه راغو نو بیا دغه مسافر داسې حرکت وکړو چې دلته یې خپل مسلمانان وروڼه ډېر په بد حال باندې مړه کړل. دوستانو پولیسو ته پکار دی چې دغه حسن شاه ګرفتار کړي او د حسن شاه نه پوره تفتیش راوباسي چې حسن شاه داسې د چا لپاره وکړل، د چا لپاره یې داسې کار کولو، د چا لپاره یې داسې قسمه کارونه کول چې حسن شاه دې ته مجبوره شو چې دغه کار ته مجبوره شو او ډېر په بد مرګ باندې دغه خلک قتل کړل. دوستانو پولیس وایي چې ډېر ځل به موږ حسن شاه هم ګرفتار کړو. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.